الله د صحابه زړه ته حیران شو او الله د رسول الله مبارک صبر ته حیران شو. مکې ورته پرېښوه، کلي پرېښوه، ډېرو نه ښځې پاتې شوې، بچي ترې پاتې شو، وطن پاتې شو، مال پاتې شو، ځمکې پاتې، رور تربوران پاتې شو مدینې ته. او 400 میل لرې رالل، 400 میل سره پاسه 500 کیلومیټر تقریبا د مکې نه مدینې ته په دشت بیابانونو کې غریبانان راوتښتېدل. قسم په خدای که د صحابو د هجرت قصې مو واورېدې حیران بشي. داسې صحابه دي، داسې اوس دا وخت نه دی. مو پلار او ترونو ته جامې ویستې بربنډې کړلې، زه ودې درنه در کوم شریفانو جامې ویستې، زه ودې او ښځې دقسې وشړلې، ځه یوازې ده لرې کېږه. اوهو او دا لږ مزل نه دی والله، په ګاډي کې مونږ تنګ شو پکې او نور ته ګوراغه او دشت او بیابان اوبه لار کې نشته، بوټې لاندې کې نشته. او دا 500 میل غریبانان دوه ملګري کېږه او درې ملګري کېږه او راځه او دوه کم دی، یو پټ روزه بل روزه، لار کې اتفاقي ملګري کېږه، لار هم نه د معلوم خواران راووتل. دومره ظلم دی وکړ هلته خپل دما ایمان دی، زه پوه شه دما کار پوه ستا ما سره څه دي، په شګو سملول او په وجودونو کې ورته شګې اچول او زغرې به یې ول وجود ته اچولې، ګرمې زغرې، او په سکرو یې سملول. ذات خپیره وویسته څوک غریبانان حبشې ته لاړل، څوک د اهل مکه انتهایي ظلمونه کړي دي. چې رالل نو بیا به یې څه چل کو، بیا به راتلل د مکې نه نو د مسلمانانو په چراګاه به یې ورتګ. یا لکه پرېږې دی که نه، کلي درته پرېښو، قوم یې درته پرېښو، کورونه یې درته پرېښودل، ځمکې درته پاتې شي، بنګلې کورونه هر څه پاتې شو. نو په دې کې هم نه معاف کوئ. نو مدینې ته به رالل نو د مسلمانانو چراګاه باندې به یې ورتګ، نو ساري به وسوځېدل، نو بوسو له به اور ورته شو، نو غنمو له به اور ورته شو، نو د کجورو ټوپ له به اور ورته شو. او که هلته چې کوم غریبانان مسلمانانو هغه به یې وهول ټکول به، او که په لاره به کوم مسلمان ته او دی به ګیر کو او به یې نیوه وهل به. صحابو الله ته فریاد شروع کړ، یا خدای پاک دې سره موږ څوک اوس په څه دې خلاص شو، وطن هر څه پرېښودل، دلته هم راپسې اوس راځئ. او هلته چې غریبانانو ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم هغې چغې خدای ته ووایي. نو الله نبي علیه السلام ته چې دې نه بغیر نه کېږي چې تور به چوکه راوایي. چوکه راغېستل اوس پکار او ډېره اسانه چوکه ده، که دې ورپسې راواغېسته چې د مکې دا خلک ټیزونه واچوي. اسنګه ادا چې د مکه خو وادي غیر ذي زرعا ده، خپله پکې فصل مسل نه کرلی کېږي او ټول نظام یې په تجارت دی، او د تجارت لویه ذریعه د هغوی شام، او د شام ته چې دوی به په کومه لاره تلل او د مدینې په ګاونډ کې تېرېدل. لاړ شئ دا لاره ورته ونیسئ، لاره ونیسئ او دا تجارتي قافله والا لږه ویاروئ، بس دوی به پوه شي او که دا مسلمانان موږ نور تنګو نو په موږ د تجارت لاره بندوي، او که دا د شام لاره په موږ بنده شي خرو بس او به یېرېږي. نو یو قافله روانه شوه د مکې نه شام ته، نو نبي علیه السلام ته الله ووځه ورپسې، وځه ویاروه، نو لاړه ورپسې. نو چې نبي معشرې مقام ته ورسېد نو پته ورته ولګېدله چې قافله رانه شام ته وتې ده، نو واپس راغی. نو بیا ورته پته ولګېده چې قافله واپس را روانه ده، نو دوباره ورپسې عقې پسې ووته، مخکې تلو وله او واپسې. نو چې یو مقام ته ورسېده غالبا ودان ورته وایي، نو پته ولګېدله چې قافله رانه مکې ته ووته، نو واپس راغی. نو د ابو سفیان قافله بیا روانه وه او دا قافله بیا شام ته تلو، دې کې ډېر لوی مال و د ابو سفیان په دې قافله کې د 50,000 دینار مال و، 50,000 دینار سرو زرو سکه ده، او یا کسانو سره ځوانانو سردارانو د حفاظت لپاره مضبوطه قافله وه، او د اهل مکه او د هر چا مال پکې و، مضاربت او شرکت. نو رسول الله مبارک ورپسې ووته، وي ځو ورپسې چې دې ویرېږي. نو چې ووتل نو قافله دې شام ته بیا وتې وه، نو ابوا ته ورسېدل، واپس راغله. نو بیا ورته پته ولګېدله چې هغه د ابو سفیان قافله واپس را روانه ده، نو بیا ورپسې ووتل. خو چونکې تجارتي قافلې پسې وتل، د جنګ مقصد یې نو، یرولې مقصد و، ډاکه مقصد یې نو، یرول او خوف یې مقصد و. نو صحابو ته یې وی که څوک ځي لاړ شي او که څوک نه ځي مزه اختیار یې ورکړه. که جنګ یې مقصد وي نو اته تورې به یې نوړې تورې وې خلکو سره،
که جنگ مقصد وی نو بیا به د مدینې نه ټول خلک ځان سره ویستی وی خو مقصد جنگ نو مقصد دغه تجارتي قافلې والا یرولو چې د دې په سبب اهل مکه ویریږي موږ ته خلاص شو اوس راځي دلته را باندې حملې کوي نو چې دې څنګه ووتل ځکه خو صحابو له خيار ورکړه که څوک ځای هم او که څوک نه ځای هم او ټول لښکر کې اته تورې دي شپږ زغرې دي او یو خان دی او یو اوښ په دریو کسانو شریک دی رسول الله مبارک سره زمیلین څوک و شریکان یو حضرت ابو لبابه رضی الله عنه یو حضرت علی رضی الله عنه دوه بسوارو یو به پړی نیولی قسم دی وی چې تلو رسول الله مبارک چې کله نمبر راغی نو لاندې کوز شو ملګري ته وی خیجه د الله رسوله دا څه کوې ته به سورې زه او علي به د سره نمبر بدلو را بدلو وی نه 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 دا عدل نه دی انصاف نه دی څومره مزل چې تاسو بره وکړو او تاسو لاندې وی اوس به زم په خپل نوبت کې وی قسم دی کې پرېښودو هقسې به پړې د اوښ نیولو روان داسې مشر چې د چاوي خلک به ځان نه قربانوي بهر کې دی ووتل ابو سفیان ته پته پتلو کې لګېدلې وه چې صحابه خو راووتل موږ ته بچ شو واپسی کې د خدای خیر کې ابو سفیان چې راته نو پته ورته ولګېدله پته ولګېدله ابو سفیان ته مقام زرقا ورته وایي هلته ورته پته ولګېدله چې مسلمانان راوتي دي جاسوسان د دواړو خوارو نو ابو سفیان دوه کاره وکړل یو یې قافلې له رخ بدل کړ د دریاب غاړه یې واغېسته لاره یې بدله کړه ډېر هوښیار او دویم یو سړی و زمزم ابن عمر غفاري هغه ته یې داسې وکوه زه خو قافلې له رخ بدلوم خو هسې نه بل لار راته ونه نیسي او دا خو 50,000 دینار مال دی او موږ اویا کسان ټول به مړه شو ته مهرباني وکړه لاړ شه شا به ځان رسوه او داسې اوښې ورکړه چې د هغې نه اعلی اوښ نو او 50 دینار یې هغه له ورکړل چې دا ته واله دا ستا انعام او مکې ته ځان ورسوه او اهل مکه ورته ووایه چې شا به یې ځان د قافلې دفاع له راوباسئ د دې تجارتي قافلې او کله نه لې ګورې مونږ امرو او ما لم تستس کېږي زمزم ابن عمر لاړ او د خپل مشرکانه رسم اظهار یې وکړ د هغې قانون به دا چې خطرناک خبر به نو هغه به چغې والې او صادر به یې داسې ونیوه د سر نه او دا صادر به یې داسې تاوه سر نه بره به یې صادر تاوه او چغې به یې والې اوازونه به یې کول نو خلک به وله رالل چې څه چل خو دی نو زمزم ابن عمر څه چل وکړو د کمیس پرتوګ وویستل سر نه یې تاوهل کمیس پرتوګ خطرناک خبر او د اوښ پوزه په توره زخمي کړه هغې نه اوښ وینې بهېدلې نو ټولو خلکو ویې لکه دا زمزم خو د ابوسفیان د قافلې کس دی څه چل جوړ شوی دی او په ټولو مکه کې اوښ تاوهه او منډې و خلک ورپسې دي ودرېږه څه چل دی وی راجمع شئ بیت الله ته ودرېږئ واړه لوی نارینه زنانه ټول راووتل ابو جهل عتبه چې څه چل دی وی بس قافله هم تباه شوه او چې کم امرونه دي او یا هم مړه شو او کوم ځای مړه شوې نه مړه نه دي خو وجې نه یې دله قافله لوټ کوي هلی مدد له دی ابو سفیان راولېږله بس خو چې دی ووې نو بس ابو جهل فورا اعلان وکړ عتبه مشر و کاکاجي ځای چې تیارېږو خلک یې راوویستل چې راویې اوس روانېږي قافله روانېږي دې خوا ته ابو سفیان لاره بدله کړه او دا چل یې وکړو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترور وه بیبي عاتکه خوب یې ولیده د شپې وی خوب مې ولیده یو سړی راغی په اوښ باندې سور و اوښ یې دلته سملاو چې اوښ یې سملاو نو بره اوخت دی جبل ابي قبیس ته او یو کاڼ یې راوغورځاو او کاڼ یې ډکرې شو او د مکې هر یو کور ته د هغې ذرات ورورسېده او بل یو کس نوم هیر شو هغه یو خوب ولیده هم د رسول الله مبارک د ترور زوی دی خوب ولیده او خوب مې ولید چې یو سړی راغی او ودرېده او اوښ یې په نیزه و او د هغې نه وینو دار یې ووالې او د مکې ټولو کورونو ته وینې ورسېدلې او اواز یې وکړه یو مضبوطه چغه یې وواله الا انفروا یا آل غدر الى مصارعکم فی ثلاث شابه د هلاکت ځای له درې ورځو کې وځئ نو عاتکې عباس ته دا خوب وی خو ګورې ای روره عباس یې رو چاته الونه وی ګورې خبره پټه وساته خو خطره ده هغه بل هم دا خوب وی هغه خو الوی ولید ته ولید یې دوست و عباس ولید لاړ ابو جهل ته الوی خبر ابو جهل عباس دلته راشه څه چل دی
اوسه پورې خو هم سړو د پیغمبر دعوې کولې اوس هم ښځو هم دعوې شروع کړې پته به ولګي چې ما به زما کور ته به وینې دی او که ستاسو ستا درواره عباس مسلمانو خو پټه پته به ولګي صاحب قافله تیاره شوه چې قافله تیاره شوه دې کې یو سردار امیه د دوی مشر یو د یو خاندان مشر دا اوږده قصه ده دا یو وخت حضرت سعد رضی الله عنه راغلی مکې مکرمې ته د دې امیه او د هغه دوستانه وه د جاهلیت نه مخکې به یو بل له تل راتل د سعد مدینه کې د امیه مدینه کې منډی وې او د سعد دلته وې نو دا تجارتي دوستان نو چې کله رسول الله مبارک هجرت وکړ نو سعد راغی امیه ته وایي ملګري زه رالم عمره کوم یاره وایي سعد مخکې خو ته په جدا دین اوس په جدا دین د رسول الله مبارک نه هغې د هغه ملګري او هغه سره مدد کوي نو داسې که زما خو دوست دی ملګري به مې وګورې خلک درته غوسه دی اهل مدینه ته زموږ ټول خلک غوسه دی وایي زموږ دشمن لی پناه ورکړه مدد ورسره کوي نو داسې ټیم کې دی وباسم چې څوک نی چې طواف وکړي پټ غوندې وایي ښه نو د غرمې اکثر خلک ودي غرمه وه د غرمې یې وویست چې ویې ویسته حقه خبیث ابو جهل په مخه ورغی هلکه امیه دا څوک دی سعد دی پیژندې که نه تل راتل به تاجران او سعد زمونږ دشمن لا صحابیانو له امن ورکو او ته دلته بېغمه ګرځې قسم په خدای که د امیه سره نه وې چې تا سره ما کتلی وي دی ورته څه وایي وی ابو جهل په ارام کښېنه دلته خو به ته ما سره وګورې ما به مړ کې خو قسم په خدای چې د مدینې د شام لاره در باندې بنده کړم دا خو په ما لار به ما دمکي منه وباسه تو ما دلته مړ کې ما نه به تجارت څنګه کې په کومه به رانه ځې باس سره ګرم شو چې ګرم شو امیه له پکارو چې د میلمه مرسته یې کړې وې او ابو جهل ته ویل چې بھائی ابو جهل ټیک دا ته مشر یې خو دا زما میلمه دی مړه د میلمه خیال وساته نو امیه لا په سعد راولګېده سعده پام کوه زما میلمه او ابو جهل زموږ مشر دی سید هذا الوادي ته ګورې غږونه کې زما میلمه نو سر پې په سر هلې بس امیه خفه وي ته خو زما دوست دی باید ته زما مرسته دې کړې وي امیه ته خو غلې کښېنه ستا متعلق رسول الله مبارک ویلي دي چې دې به موږ وجنو خبره خو خوره شوه سعد لاړ مدینې ته امیه کور ته راغله ښه دی هغه سعد خو ماته دا وویې ګوره کافر خو ټیزني که نه سعد خو ماته دا وویې څه وویې وایي چې پیغمبر مبارک وایي چې دې به وجنو والله لا یکذب محمد قسم په خدای دروغ نه وایي او د ټیزنه بارموزه که نه دلته نه راځي شور دی جوړ کړی دلته نه ته بارموزه دې کې دا جنجال جوړ شو چې جنجال څنګه جوړ شو نو ټول ابو جهل په ټولو مشرانو وګرځېد راغونډې کړل امیه ته چې راغی امیه ته خو پته وه امیه ورته وایي ابو جهل زه خو دا جوړه خېټه کې درد ځان په ځای چې څو اوښان یادی څو سړي یادی قدر کوم نه ابو جهل و په الفلام و شیطان هغه وایي چې زه ځم چې ستا پلار به مو باسم ته څنګه پاتې کېږي نه جي داسې نه ده کاکاجي او به یې مشر و چې ته نه دې دا نور وروستو کېږي دا څه کوې شرم دی نه جي نه جوړ ښه داسې وکړه را سره وځه سمن دی چې دا خلک اوس ته پاتې کېږي دا نه ځي نو چې سمن دی ته وځي تا له به لار درکړم ته به بیا راځې ښځه ټیک ده ښځې لاړ منډی کې اعلی اوښ واغېشته ښځه ورته وایي یسربي روډ چې درته ویلي یسربي روډ هېر دی نه 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 زم نه را تختمه سمن دی زم دروازه کولاو ساته ابو جهل اوس چل ورسره وکړه هغه پې ورسره 15 کسه نوجوانان مقرر کړل چې لالا به تختي لالا مې تختي خو چې دنه ونځي د لالا خیال به ساتئ چې لاړل یو ځای کې یو منزل کې دمه شو نو امیه خلک وده شو شپه ده نو امیه غلی غوندې راپاڅېد او اوښ به یې ځان سره نږدې تړه چې خلک پوهېږي که نه چې بس ما خپې ویستې وي نو چې څنګه راپاڅېد هغه هلکان راغلل کاکاجي خیر دی سرکوزو چې سملی باباجي مونږ ستا خدمت ته وله لوټه پکار ده خو به پکار دي څه بل څه پکار نه سملی وده شی نه مونږ خو تا ته ولاړ وي مونږ وایي که باباجي باندې څه چل وشو څه مسله ده نه یې سملي دغه دی بچ شو زه بل منزل کې به راتښتم چې بل منزل له ورسېده او ټول خلک وده شو چې یو خوا به څوک نشته غلی راپاڅېد وکړه هغې به قصد دا نه ده کړی رامنډه کړې باباجي خدمت څه چل دی ابو جهل وپرې کړو سرکوزو وده شی نه مونږ ستا خدمت له مونږ چې باباجي څه چل وشو شپې راپاڅېده په دقه چل یې بدر ته ورسه
چې بدر ته ورسېد کنه او جنگ شروع شو نو د بسې د عبدالرحمن ابن عوف سره هم دوستانه وه چې جنگ شروع شو او صحابه ورپسې شو د شاته زوی کېنولي په اوښ باندې او علا اوښ دی چې څنګه په اوښ زوی دی او مسلمانان ورپسې شو دی چې پوه شو چې اوس خو راګېرېږم نو شاته دوی له لته ورکړه ویې غورځوم یو به مې اوښ سپک شي نو به تختم او دویم دا دی چې دا مسلمانان مې په زوی شي نو زه به ترې بچ شم مسلمانانو زوی ملک او به ده پسې شو عبدالرحمانه هغه ته آواز دا ګیرۍ مې ګورې وی اوښ نه ټوپ کا اوښ نه ټوپ کړې عبدالرحمن ابن عوف راغی د پاسې پې ځان ور واچو صحابه وی پرېږده دا دشمن وی نه 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 او هلته ښکاره چا که دا امیه هغه و چې هغه د بلال سردار و بلال باندې ظلمونه کول بلال غونډۍ ته وخته لا نجوت ان نجا امیه چغه وواله کوم دی هغه دی بس خلک ورپسې شو چې ورپسې شو عبدالرحمن ابن عوف ځان ور واچو وی دی پرېږدی نبي علیه السلام له بوزم چې امن ورکړي هغې وی سوال نه پیدا کېږي هغه لرې ورسوه خو بچ کېږي خیر نه یې پرېښوده اپې د پاسه پروت دی او دې ته لاندې دی او صحابو یې پاسه نه پاسي بس یو صحابي توره لاندې نه کړی ناسې وله په دا خېټه کې وړقوله د عبدالرحمن ابن عوف دا خپم پکې لږه زخمي شو مردار شو واقعیت دا و چې د ابوجهل لښکر خو وته هلته رسول الله مبارک هم خپل جاسوسان خواره کړي چې علیه السلام مقام صفرا ته ورسېدل نو لاول خو نبي علیه السلام بیر سقیا ته ورسېد بیر سقیا ته د لښکر معاینه یې وکړه لا خو پته نشته چې موږ کم لځو د ابو سفیان د تجارتي قافلې په نیت روا دی بیر سقیا ته چې څنګه ورسېد معاینه یې وکړه چې کوم وړ هغې واپس کړل او چې کم 15 کلن هغه پرېښودل چې مقام صفرا ته ورسېدل د جاسوسان وله رالل وی د الله رسوله وی ابو جهل قافله را روانه ده لښکر او چا ووی موږ ته پته ولګېدل بس نبي علیه السلام دقه دی صحابه کېنول مشوره یې شروع کړه وی څوک اوس تاسو مشوره راکوئ واپس ځو نو هم څه خبره نشته ځو به او کوئ چې ورځو پې نو بعضې صحابه ووی د الله رسوله ته خو د ابوجهل د لښکر دپاره نه یې راوتی ته خو د ابو سفیان قافلې له راوتی او د ابو سفیان قافله لاړه د چې ځو او بعضو وی صاحب موږ سره تورې نشته موږ خو د لښکر په جنګ نه یو راغلی اسباب کم دي تورې نشته نیزې نشته زغرې نشته نو که خامخا لښکر سره جنګ کې نو واپس به لاړ شو چې کومک ځان سره کو اسباب راوالو موږ سره څه دي دا خو ټول مسلمانان اوس مري ځکه ته تورې و هغه زر خلق دی چې ته مقابله کېږي ظاهري اسباب ته وکتل او بعضې خلک پاڅېدل حضرت زید ابن ارقام رضی الله عنه پاڅېده او رسول الله مبارک ته څه وایي هر چا خپله رایه ورکوله که نه الله رسوله ورځپې موږ د چاته ولاړ یو او موږ د موسی علیه السلام د قوم په شان نه یو چې هغه ته قوم وی اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون قسم د الله په ذات چې ستا نه مخکې رستو ښي ګس طرف ته به یو چند جنګېږو او چې دی واورېدل د رسول الله مبارک مخ در رانسور شو مقصد دا و چې څوک ملګري پیدا شي واپس تل خو شرم دی او بل ابو بکر صدیق پاسید مضبوط تقریر یې وکړو حضرت عمر پاسید مضبوط تقریر یې وکړو رسول الله مبارک به آواز کو اشیرو علی ایها الناس مطلب دا و چې انصارو ته یې کتل چې انصارو خو ما سره بیعت عقبه کې دا ویلي چې که دشمن در باندې حمله کوله مدد به دې کوو دا خو یې نه ویلي چې جنګ له به ځو در سره حضرت سعد ابن عباده سعد ابن معاذ پاسید الله رسوله ستا جوړ نظر مونږ ته دی مونږ ته جوړ نظر دی قسم په خدای چې پتا مو ایمان راوړلی دی که ته مونږ ته حکم کې برک الغماد یو لرې ځای دی چې هلته اسونه اوس غلوې د الله په ذات قسم چې هلته یې رسوو او که ته راته حکم کې چې دریاب ته د خپل ځانونه او اسونه ورغورځوې په دریاب هم وردان او دا مو ایمان دی چې تا به خدای نه رسوا کوي امضي على امریکا چې خدای راته څه حکم کوي زموږ در سره یو چې دی ووی که نه رسول الله مبارک څه وایي وایي داسې کار دی چې ما سره الله د دوو ډلو کې د یوې وعده کړې ده اوس تاسو خوښه ده هغې له دی امید درکوي که دې له دی امید درکوي وعده را سره کړې ده اوس څنګه چا وی صاحب چې وعده یې کړې ده هغه د ابو سفیان بخي معلوم دی وسانم ده او اکثریت سوی نه 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 چې
چې واده در سره کړې ده بیا په دا مضبوطو ورځو بس فیصله وشو روان شو. اوس دوی خو تکل کوي چې د ابو سفیان هغه کم ځای ده او د ابو جهل کم ځای ده. ابو جهل هم تکل کوي چې مسلمانان کم ځای ده، ابو سفیان هم کوي. بدر ته رانږدې شو. بدر ما لیدلی دی، غونډۍ دي، غرونه دي ګیر چاپېره، ډېر زیات واړه 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 غرونه دي ګیر چاپېره لارې دي. اوس دې غرونو نه څه یو خوا یې څه بل خوا خو یو بل ته پته نه لګي. بس رضی الله عنه حضرت عدي دا دوه کسان جاسوسان مقلب چا پې لاړ شي. دوی چې څنګه راغلل اوبه هم پیدا کړي او معلومات هم وکړي. دا چې کوم ځای کې د بدر کوي دی، دې کوي سره دوی اوښان سملول او مشکونه د اوبو نه ډک کړل او په اوښانو کې یې ایښودل او لاړل. جاسوسي هم کوي، معلومات هم کوي. خو چې دوی لاړل ابو سفیان راغی هم ګرځي چې خدای چې ته په ډغره ور نه شو صحابه ولا هم تاویږي. هغه هم کسان خواره کړي دي چې ابو سفیان دې کوي له راغی هغه ماشومانو کوي باندې ماشومانو رښتیا هغه جنکو ابو سفیان د دوو صحابو چې مشکونه ډکول نو هغه دوه جنکو یو بل سره په جنګ وي. هلته د کوي نه جنکو بوړې یو جنې بلې دوی ما نه خپله قرضه راکړه او بله ورته وایي لږ صبر وکړه د ابو سفیان قافله نن سبا دلته په پلانکیر ور رارسېږي. دې خو به ټول تجارت باندې بنا وه نو بس ما سره سامان دی به خرڅ کړم تا له پیسې درکړم. دې دوو صحابو دا خبرې واورېدې ولاړل. دې کې ابو سفیان راغی جنکو ته یې څوک ناشنا خو هم څوک نه دي لیدې دلته. وی نه ناشنا خو نشته. خو یو دوه کسان رالل هلته یو خان سملول او بیډه کې کړې ولاړل. وی کوم ځای یو خان سملولی دي؟ وی هلته. ابو سفیان چې لاړل د اوښانو هغه ځای کې پچې پرتې وې. هغه یوې ماته کړه بلې ماته کړه چې ویې کتل اډوکي پکې راووتل. والله نواتو یثربا قسم په خدای دا خو د مدینې د کجورو اډوکي دي. بس قافلې له رخ بدل کوي همدلته دي اخو به بله لاړ. دې کې د ابو جهل لښکر راغی. چې د ابو جهل لښکر راغی بس ابو سفیان خو خپې ویستې بس هغه ته خو پته و چې همدې علاقه کې دي. هغه د دریاب غاړه واخېسته په بله لاړ. هغه بچ شو او چې بچ شو نو د ابو جهل لښکر پسې سړی هم راولېږه چې بس تاسو ما له روتې او زه بچ شم راځئ. ابو جهل یو دوه کسان صحابه ونیول چې وینیول نبي صاحب په مانځه ولاړو او دوی به راګیر کړه. وی تاسو څوک یې؟ هغوی وی موږ د ابو جهل د لښکر یو. دی برا گیر کل تاسو مونږ یاروی ابو جهل کم دی تاسو د ابو سفیان د لښکر یې. نو وی به وهل نو چې وی به وهل او زه بس د ابو سفیان د لښکر یو. نو پرې به یې ښودل وی د کم لښکر یې؟ وی د ابو جهل. نو بیا به یې راګیر کړل دروغ وایې مونږ یاروی. نو او چې ویل او د ابو سفیان د لښکر یو چې پرې به یې ښودل بیا به د ابو جهل. نبي صاحب چې سلام وګرځو مسکې شو وی چې دروغ درته وایي نو پرېږدی او چې رښتیا درته وایي نو وهئ. وی د الله رسوله وی د ابو جهل لښکر راغلی پورې غاړه پروت دی ما ته الله اطلاع راکړي. صاحب من د ابو جهل لښکر هم بدر ته راورسېده خو هغوی مخکې راورسېدل او صحابه وروسته ورغلل. چې کوم بهترین ځای و کوچه ډاګه هغه هغوی ونیوله. صحابو ته شګې پاتې شوې. د اوبو کوي هغوی ونیوه دوی سره اوبه هم نشته. چې دوی څنګه ورغلل هغه زر دی او دا 314 د وسطې نه لیس او دوی سره غریبانو سره یې څه نشته. صحابه د الله رسول ته بس کېږي مونږ شکو کې په شکه کې منډه نه ولې کېږي ستړي کېږي بد اوبه نشته او بعد پکې جنوب هم شو کوي هغې نیولې کلک ځای هغې نیولې دی وي بس تاسو پرېږدئ ما سره الله مدد کوي. د شپې الله باران وکړ. داسې باران وشو چې صحابو زر ځان له ډنډونه جوړ کړل دی کې اوبه درېدې مشکونه هم ترې ډک کړل د اوبو نه ویم لمبل او د صحابو طرف ته چقړې جوړې شي د کافرو طرف چقړې جوړې شي چې منډه والا پرېوتل به چقړه شو او د دوی ځای کلک شو. ټوله شپه رسول الله مبارک یو سفر یې وله جوړ کړی و د څانګو نه په جړا کې تېره کړې ټوله شپه الله ته جوړه ټوله شپه صحابه وایي مونږ خوبونه وکړل او چا څوکۍ وکړې او رسول الله مبارک ټوله شپه خدای ته وژړل او چې سار پاڅېده قبلې ته مخ کړی الله ته یا الله دا وړه غوندې ډله ده نو الله که دا دې مړه کړل نو تر قیامته پورې به ستا نوم اخیستو ونه څوک پاتې نه شي. الله ما ډېر محنت کړی او دا لږ مې پیدا کړي. یا الله دا وږي دي یا الله دا بربند دي یا الله دا تږي دي یا خدای دا خپې بلخپې دي الله ستا په دین مین دی او ستا د دین دپاره پروردګاره راوتې دي. یا الله ما ذلیله نه کې ما ورته ویلي دي چې الله به مدد کوي. یا خدای چې ما رسوا نه کې الله ما ذلیله نه کې څادر مبارک ته پرېوت
حضرت ابوبکر را پاس صادره او ته سر واچي بس بس لا الله رسول الله به مدد کوي يرو دایته پخلی او سيغزم الجمع ويولون الدبر او سیبا لخر میدان ته وته ابو جهل چې وکتل چې دا فاته توري اته تور څه چي نور د کجورو ډنګونه او اخوا ټولي توري دي او دا خو یو سو اسونه دي دوا سره او شپږ زغري بدو جمدين سوخا نو لاول سیبا دغه شروع شو مبارزه نو التکم داسې خلک و چې امن پسندو ابو جهل ته وی عتبه له ټول لاغول شو عتبه له ته وی عتبه بس زمون قافله راغلو قافله بچ بچاو لاړه سله جنگ کو ته ټول زمون تربوران دي زمون رونه دي زمون بچي دي پرې دا بس مونږ ته خپل وطن پرې خود بل وطن ته لاړ جنگ سره وسره کو عتبه وی زمون داسې قوهانه جنگ کول نه دی پکار خو ابو جهل شیطان دا په یول پکار دی خو د جنگ سردار ولی عتبه جنگ نه کو بس یې چلو قافله او د ټول اخو پلار دی اخو عبدالرحمن دی اخو ابو بکر دی تاسو پوهیږئ هلته کې دغه د داسه ته ویل کېږي عتبه دی سردار دلته ابو حذیفه مسلمان دی زوی یعنې ټول ګډوډ رور اخوا هلته عباس هم پکې راغلی د رسول الله مبارک زوم هم دی پکې ابوالعاص د عمر بامام دی پکې عقیل هم دی پکې د علي رو یعنې ټول خپل ولې خپل ول جنګ کو بس مونږ ته وطن پرېښود هغې پېښو خپل دیني پېښه چې ابو جهل خبر شو که نه بس هغې چغې جوړې کړې ښه کاکاجي یېرېږي ولې زوی اخوا دی ابو حذیفه بس کاکاجي وې عتبه وې ښه پته به ولګي چې نه څوک دی ټوپۍ راوړی نو سر یې غټو ټوپۍ په سر نه برابرېدله نو په رومال یې وتړه او په دې سینې د شترمرغ وزر یې لګولې وې او راووت وی شیبه روزه وی رور ته وی ولی د روزه زوی ته وی اوس پته لګي چې نر څوک دی درې واړه راووتل چې راووتل وی روزه یې راته انسوار درې واړه دی تپوس یې ته وکړه څوک یې فلان کې انسواري ته څوک یې فلان کې وی اوس دا دننه دی دا موږ تربوران راولېږي رسول الله مبارک فورا آواز وکړه اخرج یا حمزه وځه علي وځه او حضرت عبیده رضی الله عنه هم د تره زوی و خپل یې وایستل چې څوک دا ونه وایي چې ګنې پردي جنګ کوي حمزه علي عبیده وځي ورغلي میدان ته حضرت حمزه او عتبه سره پرزونه شو په یو بل حمله کې ټاس شو عتبه وې مردارې علي او ولید سره په پرزونه شو ټاس شو ولید و مردارې او عبیده او شیبه سره په پرزونه شو نو عبیده زخمی شو خدا دواړه په ورل حمزه او علي هغه مردار کړ لومبه درې خو هغه مړ شو میدان به وګټه او عبیده را وس نبی رسول الله لا زخمی وی الله رسول مال به الله جنت راکړي بیا شهید شو بیا عام جنگ شو عام جنگ شو په استیم پکې راځي نو الله پاک قصه وړي وروده دا والله پاک مسلمانان له بری ورکړه او کافرانو خدای پاک ذلیل کړل او یاتي ونیول او یا کسان پکې